ملګرو دستربندي ده قرات 17 والا او تجوید والا حفظ القرآن والا او ناظری والا غي ما پس تلاوت کوي دا الله تعالی عظیم کلام دی د برکت او د ثواب نه ډک دی او ریدیم ثواب دی خو جبه خوځوي چې الله تعالی مونږ ټول له اجر راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. मुबारक हमशे जी। तकरीबन 50, 54, 55 पूरे मलगरी
څه د قرات 17 نه فارغ شو، څه ملګري پکې تجوید القرآن نه فارغ شو، څه ملګرو دور وکړو دلته قرآن حکیم یې پوخ که، څه حفظ القرآن مکمل که، بعضې ملګرو پکې ناظره مکمل کړه. زما زړه غوښتل ما وی چې د دې مدرسې لږ مختصر غونتې څه بعضې د نمونې په شکل څه ملګري تاسو ته وړاندې مخې له راولم، خو چونکې مېلمانه علما کرام ډېر موجود دي، هغوی ته د ټایم هم دغه ونه شو. زما زړه غوښتل چې دغه ټول مېلمانه لږې لږې خبرې خامخا وکړي، دا د برکت الفاظ دي. الحمدلله دغه مدرسه کې د شعبه تجوید او د قرات د مرکزي دارالقرآن مکمنډي پېښور د هغوی په طریقه او طرز باندې د وفاق المدارس العربیه پاکستان د هغوی نصاب هغه چې کوم دی پړاویږي. دلته موږ سره طلبای کرام هسې د ریا په شکل نه ویم او نه د ښودنې په شکل ویم، صرف په دې وایم چې تاسو دغه مدرسه جوړه کړې وه او تاسو ولله ځای اخیستی و. دې کې تقریبا 18 نه 22 پورې استادان دي او 400-500 پکې طلبای کرام سبقونه وایي. ما خو وی زه به د دې استادانو معلمینو نومونه والم. دې کې داسې طالبان شته الحمدلله چې 3 ورځو کې قرآن حکیم اورولی دی. سبحان الله مو نه وی که نه یار. دې کې داسې ملګري شته او دا خبره ګورئ د دغه هم نه کوم هسې مبالغه. دلته یو هلک شته 10 سپارې واورولې 15 اورولی شي. که د علماو قاریانو کې کم داسې ملګري چې هغه وي زیت یا اوروم په یو ورځ کې هغه هلک به زه نوم هم یاد کړم، محمد حلیم شته هلکه حفظ والا کې ودرېږه هلک. دا داسې هلک دی چې د قرآن حکیم 3 ورځو کې اورولی دی، که څوک یې په 2 ورځو کې اورئ که یوه ورځ کې اورئ. کم عالم سره حافظ سره قاري صاحب سره وختي بالکل دی به ورله ټایم ورکوي. که د 1 شپې ختم غواړئ د 2 غواړئ انشاءالله دی یې کولی شي. دا یې کردار دی. دې مدرسه کې کښېنه قاري صاحب، دې مدرسه کې صرف 2 منټه خبره کومه بس زه خبره بس کومه. دې مدرسه کې داسې طلبای کرام دي چې حفظ یې کړی، تجوید یې کړی، پردن روایت یې ویلی دي الحمدلله، جمع الجمع باندې جمع حرفي او جمع وقفه باندې الحمدلله هغوی قرآن حکیم هغه ختم کړی. قرات 17 و قراتو باندې چې تقریبا 14 روایت راځي. په هغې کې د سال دوم طلبای کرام، په هغې کې د مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی خوریم پکې دی. زه قاري صبیح الله صاحب یادوم په خپل ځای دې ودرېږي، قاري حذیفه صاحب یادوم په خپل ځای دې ودرېږي، قاري عیسی صاحب یادوم په خپل ځای دې ودرېږي. د هغه طلبای کرام دي قاري دانیال صاحب یادوم په خپل ځای دې ودرېږي چې دوی قرآن حکیم تجوید کې او قراتو کې دی خو علماو ته هم لږ وګورئ. دوی په جمع الجمع جمع حرفه جمع وقفه باندې قرآن اورولی. کوم ملګری وایي چې ما ته د قرات 7 کې دی تلاوت وکړي، پردن روایت کې دی وکړي، د ورش او د امام عاصم کوفي، دغه رنګې نافع مکي بصري شامي عاصم حمزه کسایي د هر قاري په روایت چې دوی وایي چې تلاوت نو بالکل دا به یې کوي انشاءالله. تاسو سبحان الله ووایئ. تاسو کښېنئ. تجوید القرآن کې چې زموږ سره کم طلبای کرامو د مرکزي دارالقرآن مکمنډۍ چې کم د 20 کالو د 15 کالو استادان دي، قاري محمد اکرام صاحب دامت برکاتهم العالیه، قاري محبت شاه صاحب دي، قاري ظاهر شاه صادق صاحب دي. هغوی راغلي امتحانات یې سیماهي م اغوستي او سالانه یې م اغوستي. د تجوید طلبای کرام یادوم په خپل ځای ودرېږئ. هغوی وله نمبر یې ورکړي، هغوی پاس کړي دي. نن ځکه موږ دوی باندې اعتماد کوو، سند وله ورکوو. تاسو سبحان الله ووایئ. کښېنئ په خپل ځای. داسې هلکان شته پکې الحمدلله زه مطمئن یم خلک به هر سهار څه وایي، وایي جانانه مه د چا منو نه به یې منم. دې کې مقیم طلبای کرام هم شته، وایي څانګه به نن سبا کې ګل شي او ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلي دي نه. دا ګلونه ما لیدلي وو. دې علماو دعاګانې کړې وې، د دې مشایخو هغه دعاګانې وې، د دې علماو دا د مرغزارو کلالاباد او د شرپاو د 400 او د KPK رونو ته ښایم تا چې سیمټ را لیږلي وو، تا چې چانده ورکړې وه، تا چې پکی راوړی وو، تا چې وې مدرسې له ځای اخلم. دې کې به څه کېږي انشاءالله 400-500 طلبای کرام 50-60 پکې مسافر مقیم دي او نور کلیوال طالبان به راځي. دې کې به ناظره، قاعده، حفظ، تجوید، قرات 7 او 4 درجې علم دې کې پړاویږي. ستا په دې تعاون انشاءالله دغه سبقونه ویلی کېږي. اخره کې د راتلونکو تمامو مېلمنو شکریه ادا کوم، خاص کر زمونږ د محله کلالاباد مرغزار چې څومره مشران جوانانو خدمت وکړو، د پولیس والا رونه
ادارو والا د ټولو مشکورم او دغه علماء کرام جناب حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب، جناب مولانا عبدالصمد صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی زرګل حقانی صاحب او د مدرسې تمام میناز مدرسین او مهمانان خصوصي او بیا په خاص طور باندې جناب حضرت مولانا مفتی یار محمد صاحب استاذنا و شیخنا استاذ العلماء زینت المفتین جناب حضرت مفتی گوهر علی شاه صاحب، قاضی محمد طیب صاحب دامت حیاتهم و دامت برکاتهم العالیه، او زمنګ فخر او زمنګ مهمان خصوصي د پیشاور نه زمنګ ډیر ګرام قدر میلمه نوجوان عالم دین الحمدلله هر باطل ته سترګو کې سترګې اچولې دي. هر موقع کې د غازی فیصل خالد په کیس کې چې چا د ټولو نه اوله منډه اوله چغه والده مراد زما د دینه جناب حضرت مولانا مفتی حسین احمد ایډوکیټ صاحب دی، د جمعیت هم په خپله حلقه مشر دی او د ختم نبوت هم مشر دی. زه ډیر مشکور یم، زړه مې غواړي چې دا زړه را وباسم او دوی ته په تحفه کې او مخې ته په ډالۍ کې پیش کړم، خو د وس دغه نه ده وایي دومره وس مې نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکړم. دا خو یو دستور دی چې شاهان ځي ملنګانو له مړه څه به وي مسکین، څه به فقیر وي، څه به اکرام وي د ضیوفو، بس تاسو ټول شاهان یې ځکه رالی ملنګانو له. بهر کې قاری تسبیح الله صاحب، قاری ثناء الله صاحب، مفتی عتیق الله حقانی صاحب او دغه ټول علماء کرام د ټولو عوامو د ټولو مشرانو زه مشکور یم، خیر مقدم ورته وایم، هرکلی ورته وایم، مرحبا ورته وایم، اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بمن اتانا لكم في القلوب مکانا. د چا د بچو چې ختمونه دي، د چا انعامات دي، ټولو ته د زړه د کومې نه او د زړه د مینې نه مبارکباد پیش کوم. مبارک هم شه، الله هم هر کله راوله، الله هم دا خادي او خوشحالي نصیب کا. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.